نیکی هیلې احترامات می قبول کړي. شادي خال ته بغیر وینا ورتلو باندې یو ځوان یې ډیر بې دردۍ سره قتل کړلو. خلکا روټۍ ته ناست یو چې روټۍ یې خوړله چې دا د واده پروګرام و. یو کس واده و. د واده زلمي پلار په شادي حال کې ګرځېدو چې یو ناشنا کس باندې نظر پرېوتلو. د واده والا ورته ویل چې لکه ته څوک یې؟ د ورله جواب ور نه کړلو. دا کس داسې مینټل شاندې و. د ورته بیا وویل چې لکه ته څوک یې او د چا واده لا راغلی یې؟ چا څه د کار دی؟ څه حساب دی؟ تا خو دلته هېڅوک نه پېژني. د ورته جواب ور نه کړلو او سمدستې یې پرې رامنډه کړله. د واده زلمي پلار یې ډېر اوران ووهلو چې دې کې د څه په بډه تمانچه وه او تمانچه یې راویستله او د شادي خال منځ کې دوه ډزه ویشتلو. دوستانو دا واقعه پنجاب شادي حال کې رامخته شوې ده. عزتمندو یو هم موږ ته دا پکار ده چې بغیر اجازته بغیر وینا د چا واده لا نوځو. نن سبا په شادي حالو کې دا کار ډیر زیات روان دی چې بغیر اجازته خلک ودونو لځي. یو خو دا خرامه ده او بله دا چې ښه واده خلکه تاسې کې نو ته به زړه کې څه وې او بیا پکې لا داسې وشرمېږي چې لا وخل هم پکې وخوري. نو مهرباني وکړئ پردو ودونو لا بغیر اجازته مه ځئ. دا خوراک په تاسو باندې حرام وي. د قیامت په ورځ به تا نه د دې تپوس کې د بغیر وینا واده خوړلو باره کې. نو مهرباني وکړئ پردو ودونو لا مه ځئ. دوستانو دا وا زمونږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زمونږ د چینل سره سبسکرایب کړئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.